زه قدرمند کتونکو یو ځل بیا هرکله بیا ما د وړاندې شان د مینې وروسته تاسو ګورئ د پېشمنې خصوصي خپرونه مفتي عزیز الرحمن صاحب زموږ سره ناست دی او د هغوی خوږې خوږې خبرې معلوماتي خبرې دي تاسو به معلومات اخلئ مفتي صاحب زما بل سوال دا دی چې وینه چې مطلب اوس یو ځای کټ شو که نه او هغه وینه دغه شوله د دې سره تاسې متاثره کېږي یا که نه دغه تعلق نشته سره نه وینه چې کوم لکه جسم کې زخم چرته هم جوړ شي نو هغې سره چې هر څومره وینه ووځي هغې سره روژه نه خرابېږي خو چې کوم خطرناک زخم دی دا دی چې غاښ نه وینه راغله یا فرض کوه ژبې باندې چک ولګاو یا خولې نه وینه راغله اکثر خلک دا یي چې کله روژه وي نو هغې وری چې کومې دي غاښونه چې کله خوله لکه وچې د هغې نه وینه راځي یا شونډه چې کوم دی هغه وچاودله د هغې نه وینه راځي نو هغه کې احتیاط دا پکار دی چې خیال به دا کوي چې وینه اندر نشي لاړه بلکې وینه به وتوکې او خولې باندې به کولي وکړي خوله به صفا کړي نو هر څومره وینه چې غاښ نه راځي یا ژبه نه راځي یا د وری نه راځي نو هغې کې احتیاط صرف دغه دی چې هغه وینه به تیری نه بلکې هغه به توکې او خوله به پسې ومینځي مفتي صاحب تېرو پروګرامونو کې هم موږ ذکر کړی د پېشمني حوالې سره او یو ځل بیا ذکر کړو کېدای شي تېر پروګرام زموږ ډېرو کتونکو نه یې کتلی پېشمني د بندېدو حوالې سره مطلب دا دی چې بعض خلک دا چې اذان روان دی اذان شروع دی او دی خوراک کوي یا چای څکي یا اوبه څکي ځان ته یو ګیلاس تیار کړي ښودلی چې بانک شروع شي زه به اوبه څکمه نو د دې حوالې سره څه حکم دی چې مطلب اذان شي نو بندوی به که نه اوبه څکلی شي پرون ما دا گزارش کړی و چې ګوره اذان اورېدل یا اذان پورې خوراک کول دا مسله نشته یعنې دا نه دی چې لکه اذان واورې اوس مولانا صاحب دی چې هغه لیټ پاسېدو او هغه د لمرختو نه یو نیمه ګنټه یا 10 منټه اول اذان کوي نو هغه ټیم پورې خوراک نشي کېدی د پېشمني چې کوم د بندېدو وخت دی د سپېده چاودو نه اول دی مونږ پښتو کې ورته سپېدې وایو اوس پکار دا دی چې هر سړی د سپېدو چاودو وخت معلوم کړي او د سپېدو چاودو نه یو 15 منټه اول خپل خوراک څښاک هر څه بند کړي که یو سړی خوراک کوي او په ده باندې د سحر اذان شروع شو نو دې مطلب دا دی چې د دې ورځې روژه نه وشوه د دې روژې به دی قضا راوړي او وجه دا ده چې د سحر اذان هله کېږي چې کله سپېدې اوچوي ولې چې د سحر اذان د ورځې اولنی اذان دی او د سحر اذان چې کله ورځ داخله شي شپه ختمه شي هله د سحر اذان کېږي نو د سحر اذان د سحر د لمانځه دپاره روژه بندېدو دپاره نه وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې 2 اذانونه به یو به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان کاوه بل به ابن ام مکتوم اذان کاوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا ویلي وو چې بلال کله اذان کوي نو تاسو خورئ څکئ هغه کې ممانعت نشته خو د بلال اذان به د دې خبرې علامت و چې اوس د تهجد اخر وخت او اوس تاسو لکه خپل دغه وکئ لکه روژه بندېدو ول بندوبست وکئ خوراک مراک ختم کوئ بیا به چې ابن ام مکتوم کله اذان شروع کوو نو هغه اذان به هله شروع کوو چې کله به سپېدې وچاودلې د هغه نه پسته به د اذان کوو نو مقصد د سپېدې چاودل دي ما په دا چې کوم مسایل د روزانه لکه زه خپل فیسبوک پیج باندې د رمضان د مسایل اپلوډ کوم هغه کې د کراچۍ نه ماته خلکو لیکلي دي چې بای مونږ خو دلته شاید چې نه چا د سپېدو پته شته او نه چاته پته لګي چې صبح صادق څه دی نو مونږ څه وکړو نو هغې ته ما دغه ولیکل چې بای ته په خپله باندې ټایم ټیبل وګوره او ته وخت معلوم کړه چې صبح صادق کوم وخت دی نو ته ګړۍ خپله صحیح ساته په ټایم باندې او د هغې نه اول روژه ماتوه اذان ته انتظار مه کوه چې اذان کله کېږي او څه ټیم کېږي ولې چې لکه ما وړاندې زمانې کې یادېږي چې مونږ والد صاحب الله دې هغه ته زندګي ورکړي الله دې صحت ورکړي هغه به په روژه کې باقاعده 2-3 ځل بهر ته وتو سارا ته چې د سپېدو وخت چې کوم دی هغه وګوري او هغه تحقیق وکړي نو بیا به یو 10 ورځې مطلب دی چې ټایمینګ ایډجسټمنټ اسان و هغه نه پسته به بیا دی په نیمه شپه په روژه کې ووتو چې نن به بیا مونږ سپېدې ګورو ولې چې ښار کې دننه خو پته نه لګېده خو دی به بهر ته ووتو نو هلته به هغه سپېدو وخت چې کوم دی هغې وکتو خو نن سبا خو شکر دی آلات دي نن سبا خو ټایم ټیبل مونږ سره شته نن سبا دا څیزونه آسان دي
نو دا دی چې د سحر اذان نه اول، اذان نه د سپیدو چاودو نه اول روزې بندول دا ضروري دي. جی جی سحر اذان سره کار نشته. ها ها سفر حواله سره تاسو مخکې پروګرامونو کې هم ذکر کړل، مختصر راته دا بیا هم وایي چې سفر دوران کې روزه مطلب اهتمام ساتل پکار دي کنه دي؟ په سفر کې دا دی چې سفر دوه قسمه دی. یو دا سفر دی چې هغه کې تکلیف ته مشقت ته، یو هغه سفر دی چې هغه کې تکلیف او مشقت نشته. مسافر د ځان ته وګوري په خپله چې دا که روزه ساتلی شي او تکلیف نه ورته، نو خدای پاک وایي چې روزه په سفر کې وساتې، دا ښه خبره ده. خو که مسافر په خپله باندې په ځان پوهېږي چې یاره زه به تنګېږم او زه روزه نشم ساتلی، نو بیا الله پاک هغه ته اجازت ورکړی دی، نو بیا د روزه نه ساتي. او چې کله دا یعنې روژې میاشت پوره شي، د هغه نه پس دی کله مقیمي وخت ورسره بیا به دې روزو قضا راوړي. خو دې کې یو نکته بله ده، دا ده چې یو مسافر که روزه نه ساتي، د هغې مطلب دا نه دی چې د علی الاعلان یا د خلکو مخکې خوراک سکاک کوي. یو روزه نه ساتل دی، یو د رمضان مبارک د میاشتې احترام دی. مسافر به د رمضان د میاشتې احترام ساتي. دوم مسله دا چې مسافر کله خپل کور ته راځي د سفر نه، نو هغه چې بهر ته خوراک سکاک کوي روزه نه خیر دی. خو چې کله د خپل کور ته ورسېدو، هغه نه پس دته خوراک سکاک به اجازت نشته. بیا که دی ماسپښین رالو که مازدیګر رالو، نو تر ماښامه پورې به دی خوله بنده ساتي، ولې چې دی اوس مقیم شو. نو د روژې آداب په ده باندې بیا لازم دي. د لپاره بیا خوراک سکاک نه په پټه جایز دی او نه په ښکاره باندې. نو مسافر چې کور ته راځي، نو اول د خپل کار پوره کوي، په لاره هله د کور ته راځي. ډېره مننه. دې نه علاوه روژې حوالې سره مطلب څه بعض داسې دغه دي چې هغه که نوی نوم نه کېږي، لکه اوس یو داسې زنانه چې حامله ده او یا داسې چې بچی دی او سره هغه بچي ته پی ورکوي، نو دی دپاره څه حکم دی د روژې چې دی به روژه؟ اولو خو خبره دا ده چې ګوره یو د دین مسله ده، نو دین مسله کې مطلب دی چې دین مسله ولې مناسبه نه ده چې سړی لکه او افسوس دا دی، هغه بیانې دوک خبره ده چې زمونږ زنانه د دین نه ډېر ناواقفې دي. نو ما خو بلکې دا خیال و چې دویم دریم پروګرام به صرف چې زنانه او کوم مسایلي هغې باندې چې د روژې او د لمانځه او دا د دین خبره ده. په دې کې نه د شرم خبره شته چې یو شی الله پاک په قرآن کې ذکر دی، یو شی رسول الله سلم بیانوي، یو شی حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې نه زنانه ځي تپوس کوي او د حدیثو کتابونو کې لیکلي دي. نو دې کې هېڅ د بیادبي او د دغه خبره نشته، بلکې دا فرض دی او دا ضروري دی چې بنیادي مسایل سړی زده کړي. کوم چې تاسو سوال وکړو چې کومې ښځې لکه یعنې حامله ښځه د بچی په نس دی، نو هغې دپاره د شریعت حکم دا دی چې به د خپل ډاکټر نه تپوس وکړي چې زه روژې ساتمه که نه. چې هغې ته ډاکټر ووایي چې نه ته په داسې پوزیشن کې چې ته به روژې نه ساتې، نو هغه د روژې نه ساتي. او چې کله مطلب دی چې بچی پیدا شي د خیره سره، هغه نه پس ته بیا به چې څونه روژې خوړلي د هغې روژو به قضا راوړي. که چېرته ډاکټر نشته، لکه فرض که دور دراز دیهاتونه دي یا علاقې دي، لکه مونږ پښتانه خو دلته چې کوم امارات کې دلته خو باقاعده چیک اپ دپاره ځي او باقاعده یو سیسټمیټک طریقه ده، خو مونږ طرف ته خو دا نه وي او کلو کې دا نه وي. نو هلته زنانه به خپل ځان ته وګوري، که چېرته دا کمزوري محسوسوي یا دته دا فیل کېږي چې یاره زما بچی به خراب شي یا به زما صحت خراب شي، یا مشران چې کوم بوډۍ زنانه یي هغه ورته ووایي چې یاره ته روژه مه ساته، تاله د خوراک او طاقت ضرورت دی، نو بیا هم هغې ته اجازت شته چې هغه د روژه نه ساتي او د دې روژو به دی وروسته بیا قضا کوي چې کله صحتمنه شي او روغه شي. دویم مسله چې کوم دی، لکه یو زنانه د مور ده چې هغه سره ماشوم بچی د هغه له پی ورکوي، هغې باره کې هم دغه مسله ده چې زنانه به خپل ځان ته وګوري، که چېرته دې په صحت اثر پرېوځي یا د بچي په صحت اثر پرېوځي یا د بچي په خوراک اثر پرېوځي. لکه مور چې کله خوراک کوي نو هغه کې پی وي، او چې کله دی خوراک نه کوي نو دی کې پی نه وي. نو که چېرته په دې باندې اثر پرېوځي د روژې سره، نو بیا د شریعت حکم دا دی چې نه، هغه ماشوم اهم دی، هغه ماشوم ضرورت دی، ولې چې به څه کوي او روژې وروسته بیا وساتي. نو هغه زنانه چې هغه بچي ته پی ورکوي، هغې ته هم شریعت دا اختیار ورکړی دی چې ته که چېرته کمزوري محسوسوې
یا د بچي خوراک کې فرق راځي یا بچي باندې اثر پریوزي نو بیا روجه مه ساته او چې کله بچی د خیره سره پیو نه پرېږدي د هغه نه پس ته به د روجو قضا راوړي. ها مفتی صاحب د پرفیوم لګولو یا مهندي لګول دي زنانه لګوي نو د دې لپاره څه حکم دی چې پرفیوم لکه اوس د روجې حالت کې سپری دی لګای یا بعض زنانه دي مهندي لګوي که نه نو د دې څه د عطر باره کې خو مسله دا ده چې هر هغه خوشبو چې په نظر نه راځي لکه سپری چې ولګې نو خوشبو تاته موسیږي خو په نظر نه راځي عطر دی ولګول نو خوشبو تاته موسیږي یا ګل دی واخیستو خوشبو تاته موسیږي خو په نظر باندې څه نه راځي نو دې سره روجه نه خرابېږي نه مکروه کېږي نه ماتېږي. البته خوشبویي کې هغه خوشبویي چې په نظر راځي لکه اگربتی ده یا بخور دی یا عود دی یا لبان دی دا چې په اور باندې انګار باندې کېدی او د هغې لوګی تا پورې رارسي دا نه چې فرض کړه لرې پروت دی او لوګی تا ته نه رارسي چې هغه لوګی تا ته رارسي او تا هغه لوګی لکه جان بوجھ کې هغه اخلې په پوزو باندې نو هغې سر روجه ماتېږي هغه سر روجه خرابېږي. مفتی صاحب زموږ سره یو ډاکټر صاحب هم د صحت حوالې سره خپل یو میسج ورکوي